او نن داسې یو دور راغی چې د هر سړي په جیب کې چې کوم دی موبایل دی هغه د ګندونو نه ډک دی په ټي وي باندې بسو په هغې باندې خو به زیات نه زیات چې تر مانی یو ډرامه وه په هفته کې به یو ډرامه وه یا به کرکټ مرکټو خلک به یې ته راجمع اوس خو دا موبایل چې دین دومره د ګندونو نه ډک دي ډکو چې اوهو کتو شان ورته نشته د کتو شان ورته نشته د دې د وجې نه زما ټولو په خدمت کې دا عرض دی دا فیسبوک ډیلیټ کړئ ځان نه دا فیسبوک ډیلیټ کړئ دا ګوره ډېر من ته وایې دا به تاله دوکه درکوي یاره دا فیسبوک دی له خرې چې غم خادی نه مې خبر کی ما غم خادي دا چې کله نو دا خلکو مړي چاله خاخولو او دا فیسبوک چې کله نو دی وجه بس دا واتساپ چې دین دا گزارې حال دی بس ته پیر غم خادی نه خبرې دی چې ستاسو ګروپ کې دغه بلدار چې واتساپ دار سړی د خپل شان مطابق ملګرو سره تعلقي لکه څنګه چې عام د میسج کاری انا ته د شان مطابق هغه میسج را لیږي یا یو پوسټ را لیږي یا یو خبر را لیږي او دا فیسبوک خو چې دین دا خو هغه بادل نه خواسته د انسان د وسنه نه بهر هغه چې کوم دینو په دې باندې ګندونه یو ځای به تلاوت راشي نعت راشي ورپسې جبره کې داسې ګنده سیز به پې راشي چې ستا عقل به بند شي د دې وجه زما د ټولو رونو خویندو په خدمت کې دا عرض دی چې دا فیسبوکونه ځان ډیلیټ کړي د خپل موبایلونه ختم کړي الحمدلله زما په موبایل کې د فیسبوک نوم قدرې م نشته هغه اپ مې تم ختم کړی دی صرف د دې وجه نه چې انسان په شا باندې بیایي عمل دله بربادی روحانیت دله ختمی روحانیت دلم ختمی ارس او موبایل ایون در دې پورې چې دا موبایل هم څه دوره ښه شی نه دی د دې وجه نه ما اوس کوشش دی چې زما موبایل تقریبا په 40 غنټې کې تقریبا که زه ووایم چې 15 غنټې بند دي نو دا به زه دغه نه وم د ورځې د شپې اړو دغه ني د هغې وجه هم دا ده چې بس د سره د سبق نه دی وباسي د ذکر نه دی وباسي تلاوت نه دی وباسي ته به ناستې کتاب به وایي سبق ته به ناستې طالبان به پته مې دی که به څوک رنګ وکړي کوچت نه کې نو پړسېږي ما ته اکثر خو سا موبایل بند نه ځم څوم زه پې نه پوهېږم لرې که موبایل څه شی دی خو فتنه ده بس د هر څه نه به دې لرې کوي نو د الله نه به دې لرې کوي د مخلوق نه دې هم لرې کوي موبایل کې چاړه مې نو بس بل څوک به دنه خبرېږي نه خوا کې که رسه څوک ناست غریب تا ته نیغ نیغ ګوري خبرېږي نه د دې د وجې نه دغه ګندونه چې دي د الله نه د لرې کېدو سبب دی د الله نه د لرېوالي سبب دی په دې را سرور کې یو بیان دی یو عالم راته ډېر ښکلي انداز کې را لېږلی دی هغه به د بله زه وایم انشاءالله اوس ما خپل موبایل ځان سره راغستی نه دی ما ته یو ډېر لوی عالم دی هغه راته پینډای ما ته یو تحریر را لېږلی و په دې باندې چې څوک په دې موبایل کې ګندګۍ ګوري څوک پکې دا ګندګۍ ګوري ان د به آخره خاتمه څنګه کلمه به ورته الله چرې وي نصیب نه کړي په دې باندې هغه یو دلایل راوړي دي یو واقع پې ذکر کړی ده د دو وروڼو متعلق انشاءالله به ته بیا ووایم بهر حالونو عرض مې دا کو چې د هغې وخته پورې الله ګورم حالت نه بدلی چې رسو پورې انسان د تبدیلی سوچ نه کړی نو د ټولو خدمت کې مې دا عرض دی چې موږ د خپل ژوند د بدلولو هغه سوچ وکړو فکر وکړو چې الله زموږ دا بد حال په ښه حال باندې بدل کړي ان الحسنات یذهبن السیئات الله وی دا نیکی د انسان چې کوم ده نو دا د انسان ګناهونه ختم کړي جابر صاحب ته نبی علیه السلام فرمایي جابره تا نه څه ګناه وشي زر تر زر او بس صدقه وکړه زر او بس صدقه وکړه او جابره د هغې نه بعد استغفار ووایه الله ته متوجه شه چې ستا دا نیکي ستا د ګناه ختم کړي نو موږ تاسو ټول چې نن په دې نیت باندې دا درس وورو چې انشاءالله د خپلې زندګۍ د بدلولو دپاره به موږ قدم اوچتو او په هغې کې یو دا دی چې یو داسې ګناه دی چې خلک به د ګناه ووایي هم نه او داسې ګناه دی چې هغه په کټ کې تم نه اخلاص او په باتروم کې تم نه اخلاص او په بلستن کې تم نه اخلاص چې هغه د موبایل والا فتنه را هغه به ځان نه ختمو نو نن موږ چې درس نه اوزګار شو ډومبې به دا فیسبوک ختم کوي ښه پوه شوئ تاسو بیا ګورئ چې تاسو قدرتي سور اثر په هغې باندې غورځېږي په تاسو باندې سور اثرات د هغې راځي نو الله فرمایي ذالک دا غضب چې دی بان الله په سبب د دې باندې چې الله تعالی لم یکون دی مغیرا بدلون کې نعمتا یو نعمت لرا انعمها